صحافی حسن ایوب یو ډیر بکواس بیان جاری کړی د عمران خان حواله سره او د سهیل افریدي حواله سره چې تاسو وری غوسه بدل درشي لکه د عمران خان اوس تر اوسه پورې معلوم نشو چې هغه 2 کاله پکیت کې تیر کړل خو هغه هیڅ قسم ډیل ته تیار نشو اوس د صحافی حسن ایوب چې کم بیان جاری کړي پاغه خو کو ډیټیل سره خبره خو هغه نه پس جنیداکبر یو ډیر قراره تقریر کړی دی چې پای کې اسټابلیشمنت ټارګټ کړی دی مسلم لیگ نون حکومت ټارګټ کړی دی او ډیر کری خبرې ورته کړي چې پاغه هم ډیټیل سره خبره کو ټول نه پهلا صحافی حسن ایوب چې کم بکواس بیان جاری کړی دی نو پاغه باندې خبره کو صحافی حسن ایوب ویلي دی چې سهیل افریدي د عمران خان د رهایی د پاره هیڅ نشي کوله سهیل افریدي اصل لګیا د مختلف بیانات جاری کړي خو د هیڅ نشي کوله که خو یو آپشن شته د عمران خان سره وای عمران خان سره دا آپشن د چې عمران خان د صدر آصف علي زرداری نه د رحم اپیل وکړي چې د الله واسطه وکړه او ما معاف کا زماره سزا چې کومه دا معاف کا نو زرداری به معاف کی کنيسي وای مشکل ده بل طرف ته عمران خان وکیلان وای چې دا زموږ د 10 منټو کار دی عمران خان رها کول زموږ د 10 منټو کار دی خو کچره د عمران خان کیسونه صحیح طریقې سره په عدالت کې ولګي په های کورټ کې په سپریم کورټ کې او په هغه باندې فیر فیصله وشي نو عمران خان رها کول زموږ د 10 منټو کار دی او بل طرف ته دغه لفافه صحافی حسن ایوب بیان جاری کړی دی چې عمران خان ته پکار دی چې د زرداری نه د رحم اپیل وکړي وورجی عمران خان بوس زرداری نه د رحم اپیل کوي دا خو ټوټلی امپوسیبل ده په جیل کې به مړ شي خو زرداری نه د رحم اپیلونه کوي خبل بوس را شو جنیداکبر د تقریر باندې به خبرو کو چې جنیداکبر په خپل تقریر کې کمه سپینې خبرې کړې دي نو جنیداکبر ویلي دي چې تاریخ گواره چې تاسو یو आवाज بندوي نو لس په نور روچتيږي چې تاسو یو کس دغه आवाज بندوي نو لس په نور کسان روچتيږي اختلافات رائے تاسو په طاقت او ظلم مدغه کوي د هغه جواب تاسو په دلیل ورکړئ په انصاف باندې د اختلافات رائے جواب ورکړي جنیداکبر په خپل تقریر کې مزید ویلي دي چې موږ د گرفتاریانو نه یریږو گرفتاریان اختلافات نه ختمي کچري تاسو موږ گرفتاروي یا زموږ د پټای کسان گرفتاروي نو تاسو زموږ اختلافات نشي ختموله گرفتاریانو سره نظریات نور هم مضبوطيږي لکه زموږ چې کومه نظریه دغه تاسو کوم گرفتاروي نو هغه سره زموږ دغه نظریه نور هم مضبوطیږي د حق आवाज هم سوق هم په زور باندې نشي دباوله ځکه چې ریشه خبره ځان په خپل ښکارا کوي د گرفتاریانو د خوف زد د گرفتاریانو د زموږ چې کوم گرفتاریان دي دا د یو خوفزده نظام د بېبسۍ علامت ده لکه دا خوفزده نظام چې کوم دی دا بې بسه دی ځکه مونږ گرفتاری مونږ له په دلیل باندې جواب نشي راکوته مونږ له انصاف نشي راکولی نو زمونږ گرفتاریانې کوي تاسو وایي مونږ له په دلیل باندې جواب راکوي زمونږ که اختلافات دي تاسو سره نو د هغې تاسو په دلیل باندې جواب راکوي زمونږ د اختلافات رائے تاسو مقابله په ظلم باندې مه کوئ چې تاسو مونږ گرفتاروئ یا تاسو مونږ باندې ظلم کوئ نو دا ولا جنیداکبر په خپل تقریر کې دغه مسلم لیگ نون حکومت ته ډېر ښکلې او ډېر قرار او ډېر سپینې خبرې کړې دي د دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ